बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। قدرمنو کتونکو دا وخت د جمعې مازدیګر دی او د مارتونګ علاقه ده، لږ فاصله کې سیری موړ دی. دلته ودرېدو، یقینا انسان ته ډېر زیات سکون میلاویږي. کته دا د ایټۍ خوړ بهیږي، ډېر یو بهترین منظر دی. هغلته کته پکې وروره بیزې لګیا دي، هغه پکې سریږي او د بیزو نه شاته یو پل تلی دی. شاته چې دی نو خلکو کر کړی دی، غنم یې کرلي دي او هغه لږ لږ هلکه هلکه شنه شي دي، لږ لږ شینکۍ ښکارېږي په دې پټو کې. یو ډېر ښکلی منظر دی. زه دې وخت د ګټ په یو سر باندې ناست یم، بیخي اوري او هوا ښکلې نری نری هوا چلیږي، هغې پکې یو جدا خوند او مزه پیدا کړله. او دغه طرف ته ټانګوړ علاقه یادېږي. دا پورې سیټ چې کوم دی، دا کوم آبادي د اوار طرفونه چې ښکارېږي، دې ته ټانګوړ ویلی کېږي. دا چغرزي یادېږي، بونیر ټیک ته جي. دا مخامخ چې کوم ښکارېږي نو دې ته سوقر وایي غالبا. هغه شاته ډب یادېږي. دا دې طرف ته چې کوم د دې مارتونګ سیټ ته چې کوم آبادي ده، دې ته سیری ویلی کېږي او بلکل خاموش او خاموشي ده، نه شور شته. یو فضا ډېره ښکلې ده او دلته انسان ډېر انجوایمنټ کولی شي. ما ډېر انجوایمنټ وکړو. ډېر په یو څیز مې سوچ کوو نو بیا مې سوچ راغی ما یاره دا هر څه په دې ویډیو کې قید کومه چې دا خلک یې وګوري. یو څیز ته سوچ کومه، په دې اډو کې خلکو دا دغه جوړې کړي دي، د بوسو نه مطلب ټوپونه جوړ کړي دي، بوساړې چې ورته ویلی کېږي، او چا د پروړو نه جوړې کړي دي. هغې ته کله ګورم، کله د بیزو د کنډک ته ګورم، کله دا اوبه چې په دې چړ کې بهیږي دا سپینې سپینې ښکارېږي، کته غورځېږي، کله دې ته ګورم، کله دې پل ته وګورم، کله نری نری هوا راوچلېږي، دا غوړسکي داسې وڅنډېږي، کله دې ته وګورم. او په تیره تیره نور چې دی نو بلکل په آخري لسو کې دی، غر په دې څوکه باندې دی او دا پورې طرف ټول سوریشی دی او دې طرف ته غرمه دي. نو زه کله کله دې نور ته وګورم چې بس دا نور هم په پرېوتو دی. د ژوند هغه ډېر څه سبقونه په دې کې پراته دي چې بس ژوند هم دقه څیز دی. یو ورځ به زموږ د ژوند اختتام کېږي، زندګي هم یو مازدیګر را روان دی، دا هر څه به فنا کېږي. دغه څیز دی جي، تاسو سره مې شیر کړل. شاته ګوره غرونه او خدای دې خیر راپېښ کړي. اوس چې خدای ما دې ځای نه کوز کړي، دلته راغلی یم څنګه خپل کوربه چې به الله ته ورکړي اجازت. او ګورئ همدم ټي وي د بیا الله په امان ده.